السلام علیکم مرګرو ټولو ته سلامونه. ما وی چې یاره نن دوته د خپل کلي مازدیګر وښیمه او خپل پټی ورته وښیمه. دا زمونږ شلتالان دي او راغټ شوي دي، نو اوس د شوکولو موسم یې دی، لږ شنه هم دي، خو بیا هم ما یې چې یاره د کسانو ته ځینې خلک داسې چې هغه اکثر وایي یاره وایي دا شلتالان په دې ونو کې څنګه وي او په دې بوټو کې څنګه وي، او ډېر خلک داسې کم چې زیات د دغه خلک وي هغو اکثر نه یې لیدلی. نو ما یې یاره تاسو ته نن ښیم چې په بوټو کې شلتالان څنګه وي او دا شوکولی کېږي بیا په کومه طریقه باندې او پیک کېږي بیا په کومه طریقه باندې، او دا په ډېر ښاریونو ته بیا ځي، لکه کراچۍ شوه، پېښور شو، اسلام آباد شو، او بیا هلته خرڅېږي. نو ډېر په دغه باندې دا زموږ د سوات شلتالو دی، ډېر زبردست دی او مزیدار هم دی. نو زه هسې راووتم دې باغ ته، ما یې یاره ورېږه په دې باغ کې یو ویلاګ جوړ کړو چې یاره دو خلکو ته زه شلتالان وښیم چې زمونږ د سوات دا نمونه شلتالان دي او دا ډېر زبردست دي او انشاءالله تاسو کتی شئ. نو راغلی یو د شلتالانو باغ ته او شلتالان به درته هم ښیم. دا ونې ماشاءالله ټولې ډکې دي او اوس د شوکولو د دې نه خو څه شوکولي هم دي او څه تې کسان پکې ناست دي. شوکوي به هم تاسو ته کم کسان چې دلته په دې کې پاتې کېږي او دغه کېږي، دغه یې ځان له کیمپ اونته لګول دی، تامبو چې ورته وایي، او دا بیا دو شوکوي، بیا پیک کوي، دا بیا منډایانو ته وړي. نو دا ویډیوګانې هم ما په دې مقصد باندې ویډیو کوم چې یاره مطلب دا خلک ویني چې د کلي مازدیګر څنګه وي او د کلي دغه څنګه وي. نو زمونږ د کلي او موسم هم ډېر زبردست دی، ډېر ښکلی دی او شلتالان به هم تاسو وینئ او خورو به تیم، خو چې څنګه شلتالان خو ماشاءالله ډېر زبردست دي. او دا ونې یو بوټي دا هم تاسو وینئ، دا یو باغ دی زمونږ د کور سره، او دا خیر موږ د ښکلی خرڅکلی یو دی او دا ډېر زیات لرې دی. تاسو له پکې چکر در کومه، راځئ تاسو وینئ او تاسو کتی شئ. دا خو زه هسې راووتم ډېر وخت پس دې باغ ته، نو ما یې چې یاره دې خلکو ته دا باغ هم وښیم. دغه ښکته ونې چې کومې دي دغه خو نورې تشې دي، په دې کې دغه نشته، شلتالان یې شوکول دي، ځینې کې شته، په ځینو کې نشته. او دا کتی شئ تاسو شلتالان هم بس موسم دا خو لا اولني دي او د دې نه پس بیا نور هم په دې کې یو قسم شلتالو دی بل، هغې ته سپین پخی وایي او زما خیال دی 8 نمبر وي که څو. دا هم شلتالان چې دا په نمبر وي، تاسو ته به یا ډېرو خلکو ته به پته وي، ډېرو ته به نه وي، او دا هم په دغه باندې لکه د دې خپلې نمبر وي، 5مې، 6مې، 7مې، 8مې، او بیا په دې کې بیا د هغې هم قسمونه وي. ما ته خو ډېره پته نشته ځکه چې موږ خو نه زمینداره کله او نه زمینداره کوو، او دا زما نیکه دی الله وبخي، هغه به دا دغه کوو، نو هغه ډېر زیات شوق و د دې زمیندارو سره، او دا بوټي هم هغه لګولي وو، ډېر پخواني، ډېر مخکیني. نو زما د یاد هم نه دي او پته یې نه لګي چې
څنګه به څه طریقه یې لګولي وو، به څه دغه یې لګولي وو. لکه د دې محنت او خواري هم ډېره زیاته وي. نو دا چې کله خلک لګوي نو دې له به اوبه ورکوي او بوټی چې څنګه لکه خلک وړوکی نه حل کړي که نه، او بیا چې غټ شي نو د دې د غټېدو دپاره دا بوټي چې خلک واړه واړه نه حل کړي هغې له بیا اوبه ورکوي او سر یې ورته اچوي، مختلف سپیري پې کوي او مختلف قسم دغه پې کوي. نو د هغې ډېر کړاو ته دی. نو موږ ته خو د دې خیر دومره اندازه نشته چې یاره دا په څه قسم دغه خو موږ ته خو تیار شی میلاو شو دی او بس تیار باغ را رسېدل دی او دغه شلتالان نسی او دا دښکۍ. نو هغه موږ بیا کال په کال باندې دا شلتالان بیا خرڅو او د هغې هم ما ته دا هم پته نشته چې دا په کال باندې هغو په څو خرڅوي که نه، ځکه چې دا هر څه چې دي دا زما پلار دلې کوي، زما ترګان کوي. نو د دې د پیسو او د دې د کړاو او د هر څه چې دی نو دا هر څه هغو په خپل دغه باندې کوي. نو زه اوس چې راووتم ما یې چې یاره د کلي مازدیګر چې وي که نه دا ډېر زبردست وي. نو ما یې چې یاره د خلکو ته د ځینې ملګري چې اوس ډېر خلک داسې هغو د کلي مازدیګر هم خوښي، د کلي کم دغه چې هم خوښي. ځینې کسان یې هغه په بهر ملکونو کې، ځینې کسان یې هغه مطلب په یورپ کې یا په سعودي کې، دوبۍ کې که نه. نو هغو د دې احساس خو د مسافرو سره ډېر زیات وي. نو مسافر چې کله هم چا مسافري کړي، خیر ما خو نه ده کړې، نو خو دا خبرې زه داسې اورم او د یو نه یار دوست نه، د یو نه د بل نه. نو هغو وایي چې یاره په دغه کې ډېر زیات چې دی په مسافرۍ کې خلکو ته نور هېڅ هم نه یادېږي، خو اکثر ډېر خلک پکې داسې چې هغو ته د کلي مازدیګر ډېر زیات یادېږي. نو هغه هم هغه سړی د کلي مازدیګر میس کوي چې کم د چا یاران دوستان یي، ملګري یي که نه. اوس هم ما ته یو ملګري کال وکړو، ما ته یې یاره راوځه زه هلته بهر ناست یم او انشاءالله اوس په هغه پسې روان یم. ما یې ورکړه په دې شلتالانو به دې باغ کې یو ویډیو کوم، نو هغه پسې هم ځمه که نه. نو هغه هم هغه د اوبو په غاړه ناست دی، چکر پسې لګوم. دا ویډیو به ډېره اوږدېږي خو کوشش کوو چې اوږده یې نه شي. زه د دې باغ نه وځم. دا ډېر غټ باغ دی، ډېر د ښکتې پورې دی. خیر زه خو د نیمې پورې هم نه وم تللی، خو دا ډېر زیات د ښکتې پورې دی، ډېر زیات لرې دی. او مطلب دا تقریبا یاره 600-700 ونې به په دې کې دا ولاړې لا سیوا دغه اندازه ما ته هم نشته. او موږ خو دغه والی یو که نه، تیار والی یو. موږ خو صرف بس میلایږي او دا دغه خبره موږ کور ته چېرته سبزي به هم دی راوړي که نه، د دې اندازه موږ ته نشته، ځکه چې دا هر څه چې دی زما پلار کوي او نور زما د دې شیانو سره داسې خاص دغه هم نشته. نو ګورم تاسو ته ښیم هم که نه، دا بیا د دې کاټنې او دا چې په کومو کاټنو کې پیک کېږي هغه هم دلته پرتې دي په دې کیمپ چې کوم دی، په دې کیمپ کې پرتې دي. د دې کیمپ خواله رالم، دلته پکې یو ملګری هم دی، هغه راته وایي چې یاره ما پکې مه راوله. نو دا کیمپ دی، دا خلک ځان له ولګوي، دې کې دا کټونه پراته دي، دا بیا مطلب په دې کې دا کسان ورته پاتې کېږي، ځکه چې دا د لرې ځایونه وي، دا تله راتله نه کېږي پکې. نو دا کاټنې پرتې دي، دا به سونو کاټنې پرتې دي، دا ختمې شي بیا راوړي، نور راوړي که نه. نو دوی ځان له دلته د ډوډۍ موډۍ انتظام هم کوي، ګیس پکې هم پروت دی او ځان له چای ډوډۍ هر څه چې دی دا دوی دلته کوي، دلته پراته وي. نور زمونږ ډېر زیات زبردست او ډېر ښکلی کلی دی او ډېر مزیدار دی. اوس دغه نورو ملګرو خوا هم ځمه، هغو سره به هم یو کوشش کوم چې یو ویډیو ورسره جوړه کړم او د هغو دغه کومه چې یاره د هغو سره به هم لږ ګپ شپ ولګو چې هغه څه کوي که نه.
او ما ته خو یې کال وکړو وی چې یاره راوځه بهر ته. نو ما وی ځه زه راځمه چکر را لګوم ستاسو خواله. اوس راووتم ما وی یاره به دې شلتالانو کې به لږه ویډیو هم وکړو، د شلتالانو له به لږه ویډیو هم وکړو، د کلي دا مازدیګر به هم ویني. مسافرو ته هم ډېر سلامونه دي چې دا خپل کلی ویني او شلتالان به پکې ویني او دا قیسې پیسې به نورې. خو دا چې مسافر ولیدی نو مطلب دا دی چې بیا به وایي چې یاره د کلي داسې موسم دی نو کړېږي به. نو ځمه هغو خوا لم دا ویډیو ډېره اوږده شوه. ښاد آباد اوسئ، د الله به امان.